چې زما تړلې لاس او ستا درندې درندې څپېړې، یوه ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولو. سلامونه، احترامات او نیکې هیلې ملګرو. د کور مې حالاتو نه ټول معلوم یو چې د تېرې 2 میاشتو نه په کور مې کې څه روان دي یا څه وشو. خو د هر څه باوجود څه په لوړ کورم په بګن په سیمې باندې کوم ظلم وشو چې هغه هم ټولو ته پاتې ده، چې په هغه کې بازارونه وسوځېدو، کورونه وسوځېدو، جوماتونه شهیدان شو، په جوماتونو کې دننه قرآن مجیدونه وسوځېدو، په ګولۍ باندې ولګېدو. دا د ظلم هغه اخري حد ته، د کفر هغه اخري حد ته. باوجود د دې نه څه حکومت راشي چې د دغو خلکو په زخمونو باندې پټۍ ولګوي، دوی ته مرهم ولګوي، خو هغه ظالم ریاستو ته زه ځکه یم چې د هغه باوجود چې نن په بېګناه خلکو باندې، په بېګناه عوامو باندې کوم ظالمانه اپریشن یې شروع کړی ده، چې په هغه کې بېګناه خلکو سیتلو راځي، چې 12-13 کسان، چې په هغه کې زنانه، ماشومان، بډګان هغه شدید زخمی دي. د هغو د رابسلو هیڅ بندوبست نشته، ویلي چې په علاقې کې کرفیو ده، په علاقې کې آرمي او اف-سی او دا ګیر چاپېره ټوله علاقه یې ګیرې کې خستې ده. ته په خپله د کور مې د مظلوم عوام نه په خپله دهشتګرد ما جوړوه. د مظلوم چې کوم عوام ده دو ته په خپله لاس کې توپاک ما ورکوه. ویلې چې تو ته ښه پاتې ده چې دهشتګرد په کوم ځای کې دي، تو ته ښه پاتې ده چې دهشتګرد څوک دي، او ریاست ته ښه پاتې ده چې اسلحې کوم ځای کې پرتې دي. هغه غټې اسلحې، هغه غټ کمانډران په کور څخه ګرفتار کړی شي. څه چې مړ هم زه یم او پړ هم زه یم. نه دا یې شارټ کټ پیغام ده چې نور د ظلم بند کړی شي، د مظلوم عوام باندې نور ظلم بند کړی شي، که نه دې نتیجه به ډېره غلطه وي. دا اثرات به په ټول پاکستان باندې غلط اثرات به وي. دا یو کور مې پورې به محدوده نه وي. نن څه په ما باندې کوم ظلم روان ده، کوم بربریت روان ده، کوم جبر روان ده، د هغه اخري حدونه کرا شو. د ما سپینګیري، د ما بډګان، د ما زنانه، د ما ماشومان چې هغه یې ژوندي ورونو ته واچولو، هغه یې وسېځولو، چې په هغه کې ما نه ډاکټران موف شو، په هغه کې ما نه سپینګیري بډګان موف شو، نه په هغه کې ما ماشومان نه زنانه موفې شوې. نور څومره ظلم را سره کوئ، نور به څومره ظلم کوئ، نوره به څه هیره دا ده. یا خو داسې وکړئ چې هلیکاپټر یې راولئ، مکمل شیلینګ وکړئ په دې علاقې باندې، ټوله علاقه ختمه کړئ، په یوې ورځې باندې ختمه کړئ، چې د چپرې نه تر بګن پورې دا ټوله علاقه ختمه شي. یا که صحیح حقیقي معنو سره تاسو دهشتګردي ختموئ، په کور مې کې امن غواړئ، حقیقي معنو سره بیا د دهشتګردو صحیح معنو سره د هغو اپریشن وکړای شي، او چې کومه غټه اسلحه پرته ده هغه د ټوله راغونډه شي، هغه د ونیوای شي، په کور مې کې به امن راشي. کور مې کې په دې امن نه ده چې ته په وړانګو کورونو باندې، په وړانګو بازارونو باندې تو ګولهبري شروع کړې ده. بېګناه عوام د ورکې ټول زخمیان کو شهیدان دو کړو، په دې باندې امن نه راځي. هغه غټ کمانډران چې هغه په ایران کې د هغو ټریننګ شوی ده، په ایران کې هغه ټرین شوي دي، هغه په کور مې کې پراته دي، د هغو خلاف یې کاروایي نه کېږي. موږ پر زور دا مطالبه کوو چې د کوم اپریشن په بګن کې شروع ده، دا د فوري طور بند شي. اپریشن چې کوم ځای کې ضرورت ده هلته د اپریشن وشي. زه یې مرګتا کوم.